مقدمتون دا مقدمه ده. مقدمه کې څه وایي دا خبره کوي چې علم تقسیمي تصور تصدیق تا علم تقسیمي تصور تصدیق دا یو مقدمه. دوه مقدمه دا چې تصور تصدیق تقسیمي بدی نظری تا. درېمه دا چې نظر موقوف په نظر، نظری موقوف په نظر. نظری عبارت تا ترتیب دی امور معلومونه لتحصیل المجهول. څلورمه دا چې هر ترتیب صحیح نه ده، بعضی صحیح بعضی غلط. پنځمه دا چې ترتیب مفید نه ده نه تابع ده. نه ترتیب په خپل علت تام ده، ان علت ناقص ده. دلیل دا ده چې ترتیب کې خو غلطیا راځي، نو کله مفید وي خپل علت تام وي. بیا بار ترتیب صحیح وو، غلطیا و پکې نه و. یا ترتیب طبيعي وي، ان علت ناقص وي چې مزاج انساني ور سره کې به علت تام وي. نو که ترتیب مفید وي علت تام وي یا علت ناقص وي، بیا و ترتیباتو کې تناقض نه و. کار ترتیب په صحیح و بیا معلومه شو چې هر ترتیب مفید نه ده، نه علت تام ده، نه علت ناقص ده. فلا بد من قانون. اوس قانون ته ضرورت ده چې قانون سره مونږ ته صحیح ترتیب او غلط ترتیب معلوم شي، چې دا صحیح ترتیب ده د تعریف او د دلیل، او دا غلط ترتیب ده. ځکه بعضی ترتیبات په مفیدی بعضی بنې مفید. اول منطق هغه قانون چې هغه سره ترتیب صحیح کېږي د فکر او د نظر، ا منطق دا ماتین حاجت منطق ته ثابت دی. اته سلم کې ویل دا حاجت منطقي پر د یو څو مقدمه وای چې علم منقسم تصور تصدیق ده. ولې که تصور تصدیق نه منقسم، بیا هو تصور تصدیق پر وجودم نه بیا فما نفل بالمنطق. بیا منطق باندې موږ څه کوو؟ منطق او تصورات تصدیقاتونه باسي. تصورات تصدیق هر یو دوه قسمه ده. بدی نظری. بدی نه موږ تعریف جوړو، نظری تصور حاصلو. تصدیق بدی نه موږ دلیل جوړو، تصدیق نظری حاصلو. اوس کټول بدی وي بیا و تعریف جوړ کې او نظری باندې بیا یا ټول نظری وي تصورات تصدیقات بیا خو دور تسلسل ده. ځکه یو تصور دی یو ماهیت دا نظری، دا ته بل ناصله بل تصور دی ماهیت نه ا نظری. نو کاغه اول ناصله دور که په مغز تسلسل دا سي تصدیقات په یوه مسلې ته تصدیق حاصله ا نظری، دا تاثیره بل تصدیق علی المسئله نه ا نظری. نو کاغه اول ناصله دور که په مغز تسلسل. دیو جنا باز بدی باز نظری او نظری موقوف ته په نظر. ا نظری عبارت ته ترتیب د امور معلومونه لتحصیل المجهول. چې امور معلومات ته ترتیب ورکې د بدیات ته تفصیل د مجهول په کې څه نظری ده. همیشه داسې کړه تعریف بدیهاتونه مرکبی اتبع یو معرف حاصله تصور د مایت مجهول. دلیل داسې مقدماتونه مرکبی چې بدیهی وي، تصدیقات بدیهی وي. انا وتاصلات تصدیق په نتیجه چا نظری وي. بلدا چار ترتیب صحیح نه ده، هر ترتیب نه مفید ولا طبيعي، نه علت تام نه علت ناقص. و الا لما ترى الاراء متناقضه. به خبره کې تناقض نه ولې هر ترتیب په صحیح و بیا. حالانکه رائے کې افکارو کې نتیجو کې تناقض ده. معلومه چې بعضی صحیح بعضی غلط دي. صحیح غلط چې ته معلومه په قانون میں معلومه ا منطق ده. نو حاجت منطق څه ثابت دي. اوس اعتراض چېرې کدا خو عنوان معنون نه خلاف ده. ځکه عنوان هم مقدمه ده. ا مقدمه کو ذکر کیږي تاریخ موضوع غرض
منطق دلته هوتا تعلیم موضوع غرض د منطق نه دی ویلي خو علم تقسیمات تصور ته ذکر منطق سره په دلته کیسه نه ده حالانکه تا عنوان د مقدمه ویل چې د مقدمه بیانو یعنی تعریف پر منطق موضوع د منطق غایه د منطق دا بیان دلته خو دیو نه بیان کړه به څنګه مقدمه ته وایي نو عنوان د مقدمه مخالف ته معنون نه دلته خو علم تقسیمات تصور ته ذکر منطق تعریفونه دا خو نشته انا د منطق موضوع ثانه غایا جواب دادا چاو مقدمه خو تعریف موضوع غرض سوی دلته د منطق دا تعریف غرض څه ده دا په څه ثابت یا چې ته منطق ته حاجت ثابت کې ځکه چې وشي ته حاجت دی بیا به تعریف غرض بیان چې حاجت دی بیا خو لغوه ده بیا خو تعریف غایت نه بیان یا دا تعریف غایه د منطق په پاسه بیان چې ته منطق ته حاجت ثابت کې حاجت منطق کی دا موقوف ته پر یو څو مقدماتو دا مو ویل دا کوم مقدمات مونږ ویل په سره موږ ثابتو حاجت منطق ته اوس چې موږ مقدمات ویل منطق ته حاجت ثابت اوس په منطق تعریف هم کیا منطق غایب بیان ہے اوس مقدمه ټیک شو اوس اعتراض ودرته اعتراض زیاده چې ګوره علم تقسیمات تصور ته ذکر التقسیم خو فرض تعریف ته ته علم تقسیمات تصور ته ذکر دا مقدمه ده یو دا ده چې علم منقسم تصور ته ذکر بل دا منقسم په دې نظری ته بل دا نظری موقوف په نظر بل دا نظر ترتیب د معلومات وي بل دا چې ترتیب مفید نه ده تبعید غلطیا پکې راځي نو قانون ته ضرورت چې غلطیا لري یا منطق ده دا ولا مقدمه دا ویله چې موږ علم تقسیم تصور ته ذکر تقسیم خو فرض تعریف ته انت تعریف نه کړه دا وایي تعریف شته ده خو متن نه کړه وجه دا مشهور تعریف تا هو سورۃ الحاصلۃ من الشیء انطلقل دا تعریف تا کړه تقسیم فرض تعریف تا هو سورۃ الحاصلۃ من الشیء انطلقل دا علم حصولی ده صورت علم حصولی ده حاصله چې ده حاصلی من الشیء شانه د ماخوذ کړي انطلقل عقل فاته بیا عقل صافلی چې عقل انسانی ده عقل عالی چې عقول اشاره دي په دغه ته صورت حاصلی بس د چې عقل صافلی لکه نفس انسانی عقل دا به حدیث ده دا صورتونه زیاره یا ځل ته نه کړه ونه تا نفس ازری ده نه دا صورتونه ازل کړي او تا صورتونه تاسو انتظار راځي دا حصولی حدیث ده حصولی ولدا وسیدی صورت سره ده حدیث ولدا ځکه دا صورتونه زیره ذکر دا غزل کې نو دا حصولی حدیث اکله او کلی عالی وی چې او کلی اشاره دي او وته دا دنیا صورتونه دي ادا صورتونه دوه ته په ازل کې دي قبل الوجود کوم نو موجود البته دا صورتونه وو ازل کې دا حصولی ده ځکه په واسطه دي صورت سره ده قدیم ده ځکه دا ازل کې و دا صورت دا علم حصولی قدیم ده دا تعریف څه ده و صورت الحاصله من الشیء هغه صورت چې ماخوذ من الشیء اندلکل پرنس عقل کا سافلی کا عالیوی دا علم حصولی شو کله حدیث کله قدیم بس دا علم تعریف کا او دا مقسم ده ځکه مقسم تصور فقط تصدیق پر علم حصولی ده لکه دا راځي سبا سلم کې ان شاء الله علم حصولی مقسم ده یعنی هغه علم چې په اصلي صورت حاصله سره بیا قدیمی کا حدیثی خدا مقسم ده تصور فقط پر تصدیق پر ذکر ویلا وسورۃ الحاصلۃ من الشیء اندلکل دا علم صورت تا چې ماخوذ من الشیء صورت حاصله ده پنځ دی عقل صافی دی کا عالی وی چې صافی لکلی لکه نفس انسانی
دا صورت حدیث ده چې قدیمه لکه وکول عالیه دا صورت قدیم ده علم حصولی مطلق مقسم ده حدیثی کا قدیمی دا منقسم تصور تذیب تدا لم نقل حصول صورت شیء فی العقل لما فی من المسامحه دفع سوال دا چرکه مشهور تعریف خو علم حصولی دا حصول صورت شیء فی العقل اتوای صورت اصل من شیء عند العقل تا دین مزاج صورت اصل دا صورت څه ده چې دا عقل خطا سي کوکل سافلی کوکل ایله تا دا علم الان کې کوم وای چې دې عبارت ته حصول صورت شیء حصول چې دا معنا مصدری انتزاعي ده دا حصول دی صورت دا صورت چې تا ځین تراله نو حصول ته منتزع ده چې تا ځین ته صورت راځي دا صورت تا په ظرف الذهن کې حال وګرځیدا نو حصول په صادق ده حصول ته منتزع ده چې دا حاصل ولې صورت په ظرف کې رااله اطاعت کې رااله نو حصول ته منتزع ده دا حصول علم ده تداور نه کې دا تعریف دا وای دا ذکر کوم لما فی من المسامحه دې تعریف کې خود تسامو ده څنګه تسامو ده که تسامو نه وي کې به تعریف غلط ده تسامو بکیا تسامو ده چې حصول په معنا د حاصل سره ده اضافت کې حصول اضافت کې حصول صورت ده اضافت کی صفت موصوف ده مراد ته صورت حاصله ده هغه ځړته او د څه کنه مخکې تعریفوم صورت حاصله دا صورت حاصله ځکه مې دا نه وکړ لما فی من المسامحه دې کې تسامو ده یعنی حصول به معنی الحاصل ده حصول په معنا د حاصل سره ده یو اضافت کې حصول صورت ده اضافت صفت موصوف ده اصل کی صورت حاصله ده صورت حاصله خو به عام ده که حدیثی تکنمو نفوسه تکم صورتونه راځي که قدیمی لکه وکول علیه دا حصولی حدیث ته ورغه قدیم ته ورغه نو دغه تعریف عین زور تعریف شه زور تعریف کوم صورت حاصله مې نه شاین دلکل نو دا تراجیح څه کنه څنګه مې دا تعریف په صدر کې نه وکړ هغه تعریف نه وکړ چې دا دوم اول تراجیح ده جواب یې وکړ چې حصول صورت شامل نه ویلا لما فی من المسامحه چې کدی کې تسامو ده حصول به معنی الحاصل اضافت صورت ته اضافت صفت موصوف ده مراد ته صورت حاصله ده او اعتماد وکړه د فهم د سامه چې دا به دا مراد کوي کنه دومره خو به عقلی کنه چې دا مراد دی چې حصول حاصل په معنی سره ده اضافت صورت ته اضافت صفت ته موصوف ده صورت حاصله دومره تسامو خو ما کړی دا اعتماد وکړه د فهم د سامه چې سامه په دې پويږي کنه که سامع خو لیوانه نه چې حصول سره تعریف کوي حصول په معنا مصدری انتزاعي ده معنا مصدری انتزاعي ده هم بدی هغه اعتباری شي معنا مصدری خو اعتباری ده خو علم امر اعتباری او تعریفات له نو خامخا بده اضافت حصول صورت ته اضافت صفات موصوف ته وای مراد به صورت اصلي ذکر ویلا لما فی من المسامحه ذکر دې تعریف کې تسامو ده یعنی دې کې اعتماد د فهم د سامه د بخامه صورت اصله اخلي من حيث ان العلم هو نفس صورت دا بیان د تسامو ده چې څنګه تسامو ده پکې حصول صورت چې څنګه تسامو ولې ده وایي چې کته په دې نه پوهیږي چې علم صورت نه عبارت ده حصول نه ده عبارت خامخا حصول صورت نغله صورت حاصله چې علم حصول نه ده عبارت ده علم صورت نه عبارت ده یو وجدا چې دوی ویل دي چې علم مقبوله کیف نه ده او حصول خو کیف نه ده حصول خو معنا مصدری انتزاعي ده حاصل دل دا کیفیت نه ده دا خو اضافت ده
حصول حاصل دل دې صورت په ظرف ذهن کې دا یو اضافت شو. صورت چې په ظرف ذهن کې رااله دینه منتزع د حصول چې صورت په ذهن کې رااله دینه حصول منتزع ده. نو حصول هم معنا مصدری اعتباری شي وا ادا هو اضافت شو دوا امنتکانو ویل دي او په دې اتفاق کړی ده چې علم کیف تا کیف خو حصول نه ده. حصول هم معنا مصدری امتزاجی اضافت ده. اوس اعتراض ده اعتراض ورسته کو ځکه ویل من حيث دیو جنا تسامو ده كأن العلم هو نفس صورت علم فاين صورت ده لانه مقوله الكيف ځکه علم مقوله الكيف نه على صح انشته یو شای حصول صورت نه مقوله الكيف نو نشو یو شای علم نه حصول عکس پکې وکړه نو نشو حصول علم لانه مقوله الكيف صغرى علم مقوله الكيف نه على صح انشته یو شای حصول صورت نه كيف حصول په اضافت ته اوس مو ویل نو نشو علم حصول عکس پکې وکړه حصول علم نه ده لأنه من مقولة الكيف ولا صح فكيف مقولة الكيف هذا بناء مسلك صح لا حصول الذي هو نسبة نتيلم حصول لا أو حصول يعني نسبة بين سورة ولا سورة أكل يعني سورة أكل كراله لدينا حصول يو نسبة قائم شو سورة أكل ماسك نو حصول کو نسبة تا إضافة تا أو أصح مذهب دا كيلم مقولة الكيف تا نه إضافة تا والسؤال ده شيخ علم مقولة الكيفي بیا صورت علم نه ده ځکه صورت خو کیف نه ده بیا ولې کیف چاته وایي ماهیت کیف یو ماهیت ده بحيث لو وجد في الخارج لكانت في الموضوع كبالفرض خارج تلاړه بیا باندې محل کې بحيث لا يقبل القسمة ونسبة تقسيم بنا قبله لذاته اضافت دنا نسبتنا قبله علم هو كيف كدائن شيء ذكا كيف مقولة دايو ما يبتا بحيث لو وجدت في الخارج لكانت في الموضوع كبالفرض خارج تلاړه به محل کې وي لکه سواد بیاض برودت حرارت بحيث لا يقبل القسمة ونسبة تقسیم بنا قبل دغه کیفیت ته اضافت دنه نو نسبت هم نه قبل کیف خودی ته وای الصورت خدا سے نه دا چې ماهیت لو وجد فی الخارج لکانت فی الموضوع دا غلط ده ځکه صورت خدا سے نه دا چې لو وجد فی الخارج لکانت فی الموضوع صورت کو کله جوهر صورت دی الصورت بالجوهر جوهر كمان صور الاراض اراض صورت جوهر جوهر دا صورت اراض اراض دا صورت جوهر جوهر شو دا چې تا فی الموضوع دا صورت جوهر خو جوهر دا فی الموضوع نه دا لکه جوهر مال نه وړي صورت جوهر مال نه وړي بیا څنګه کیف تا صورت خو نه دا کیف ځکه کیف ما یتا که خارج ته لاړه بیا په محل کې وی صورت جوهر کو خارج تلاړ شي هغه محل نه واړي چې صورت جوهر جوهر دا لہذا دا تعریف چې تو علم مقوله الکیف نه دا الله صح صورت علم نه دا الا یقال مگر چې دا سی وای چې دا کیف مجازي ده څنګه کیف مجازي ده ماهیت موجوده بالفعل في الموضوع صورت کیف تا مجازی کیف تا فمانا دی ماهیت موجودت بالفعل فی الموضوع دا یو مایت تا بالفعل په محل کې ده چې ذهن ده بیا چې لا اکبر قسمت ونی بتا دا صورت تا تقسیم نه قبلې ولی بیا ذهن تقسیم کیږي نسبت هم نه قبلې که اضافت ده نه تقسیم نه قبلې ولی چې تقسیم پال کې مستدین تقسیم محل لره بیا هو نفس تقسیم شي دا صورت کیف تا وكيف مجازي ده نه کیف حقيقي دا جواب
ولأن المتبادل انت درنا بس